اعمال د دنیا کړی دي خو ورسره د ژبه غلطه استعمال کړی ده. نبی علیہ السلام فرمایي من یضمنني ما بین لحییه وما بین فخذیه اضمن له الجنه. څوک چې د دوو څیزونو ضمانت مال راکړي چې زه به یې صحیح استعمالوم زه ولې د جنت ذمه داري اخلم. ما بین لحییه د دوانو جبړو په منځ کې چې کومه د غوښې ټوکړه ده ژبه چې دا به زه صحیح استعمالوم زه د جنت ذمه واري ورکړم. او ما بین لحیه و ما بین فخذیه د دوه پتونانو په میاس کې چې کوم د غوښې حصه ده شرمګا چې دا به زه صحیح استعمالوم زه ولې د جنت ذمه واري ورکړم. زمونږ ژبه غلطه استعمالیږي، زمونږ شرمګا غلطه استعمالیږي، زمونږ سترګې غلطه استعمالیږي، زمونږ لاس غلط استعمالیږي. پر دې حقونه هم وهلي دي. د بندگانو حق زمونږ په ذمه دی، د رب ذوالجلال حق زمونږ په ذمه دی. پته نه لګي چې په کم غفلت کې پراته یو. کله چې مرګ راشي بیا به راویښېږو، بیا پیسه، بیا خو هلته نور عمل نشي کولی، هلته بیا د عمل بدله میلاویږي. الله فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر نفس په د مرګ ذایقه څکي. نو د مرګ ذایقه یا به خوږه وي یا به ترخه وي. خو که نیک خلک وي نو خوږه به ورته میلاو شي، او که بد خلک وي نو مرګ ذایقه به ډېره ترخه وي. الله دې موږ تاسو ته د مرګ د تیارې توفیق را نصیب کړي. موږ سره په مدرسه کې یو طالب علم دی، هغې په ناظره باندې قرآن کریم ختم کړی دی. د هغې ختم کوو، 15 منټه مخکې بیان ختم کوو، په دې 15 منټو کې د هغې ختم قرآن